بسم الله الرحمن الرحیم. المشي الى الصلاة. د مز د پاره جمعه تتلل راتلل. جمعه تتلل دام یو عبادت ته چې په دې باندې الله سبحانه و تعالی مؤمن بنده ته اجر ورکوي، په جنت کې درجې اوچتیږي او دغه شانتي ګناهونه په دې باندې ریږي. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تطهر فی بیته، کم سړی چې په خپل کور کې اودس وکړي ثم مشى الى بیت من بیوت الله، بیا لاړ شي د الله د کورونو نه یو کور جومات ته، لیقضي فریضه دې لپاره چې فریضه مز ادا کړي، الله سبحانه وتعالی د انسان ته په هر یو قدم باندې یو ګناه ریږي او یو درجه په جنت کې پورته کیږي. كانت خطواته احداهما تحط خطيئه واخرى ترفع درجه. په یو قدم باندې د انسان ګناه ریږي او په بل قدم باندې د انسان درجه په جنت کې پورته کیږي. دا شانتي بل حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو ته داسې یو عمل او نه ښیم چې په هغې باندې د انسان ګناهونه ریږي او درجات یې پورته کیږي. صحابو فرمایل ولې نه ای د الله رسول دا راته وښایه. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اسباغ الوضوء علی المکاره وکثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. چې دا حدیث مخکې تیر شو چې انسان پوره اودس کوي سره د تکلیف نه او جمعات ته ډېر قدمونه اخلي د تلو راتلو دپاره، د یو لمونځ نه پس د بل لمونځ انتظار کوي. دا د انسان دپاره خپل ځان تړل دي د الله د دین دپاره. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من غدا الى المسجد او راحه، کم سړی چې سحر وختي جمعات ته لاړ شي او بیا بیګایي ټایم کې جمعات ته ځي اعد الله له فی الجنة نزلا، الله سبحانه وتعالی د انسان دپاره په جنت کې میلمستیا تیاری. کلما عدا و راحه، هر کله چې د سحر او ماښام ځي جنت کې ول الله سبحانه وتعالی میلمستیا تیاری.